اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت نوارو دا وخت زه په کروڑه کې موجود یم. تاسو زما بیک ګراوند کتای شئ. کوم کبال سنټر چې دی په ډېر په مناسب ریټ سره کم قیمت سره خلکو ته دا سیزونه ورکوي. په دې کې هر قسم ګرم ملبوسات چې دي شامل دي، ګرمې کمبلې، کوټونه، جرسنې، دا ټول پکې شامل دي. او دغه شان ته کې که موږ وګورو یو طرف ته مهنګایي، نو بل طرف ته دوی د عوامو د سهولت دپاره کوم ګرم ملبوسات چې دي په انتهایی کم ریټ باندې دوی چې دی هغوی خلکو ته ورکوي. دوی نه به دا پوښتنه هم لرو چې دوی دا مال چې دی د کوم ځای نه راوړي او څه کال یې مانګ او ډیمانډ څومره دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ دا مال تاسو د کوم ځای نه راوړئ او دلته بیا تاسو خلکو ته چې په څه ریټ کې ورکوئ؟ مال خو موږ جی د کراچۍ نه راوړو او دلته موږ خلکو سره خپل مناسب ډېره ګزاره کوو او ډېر په کم ریټونو ورکوو. خو مالونو ریټونه د مخې نه ډېر ګران شوي دي. تېر کال چې موږ کم ګاډی موږ سره په کمه کرایه راته لکه په 90,000 روپۍ موږ سره ګاډي کرایه وه، نو هغه څه کال موږ سره په 1.5 لاک روپۍ راځي. نو داسې هر شي کې په ریټونو کې هم اضافه شوې ده. موږ خپل مناسب خلکو سره هغه ریټونه نه دي اوچت کړي، موږ پکې ګزاره کوو. لکه چې عوام عجزه شوی دی، مهنګایي والی دی، هر شی دوچنده ګران شوی دی، موږ عوامو سره ګزاره کوو او خپل مناسب رعایت ورسره کوو. دا راته مو ووایه د پروسکني په نسبت باندې څه کال په دغې ګرمو ملبوساتو کې څومره فیصد اضافه شوې ده او دغه شانته کې مانګ او ډیمانډ څومره دی؟ ډیمانډ خو د خلکو د غربت د وجې لکه کم شوی په دې دی چې مهنګایي زیاته شوې ده، خو د خلکو ګزاره ګرانه ده. نو یخ دی، موسم خراب دی، نو ډیمانډ د خلکو زیات دی، اخیستل خرڅول دا ډیر دي، خو مهنګایي ډیره زیاته شوې ده. جی بالکل. دوی دغه مهمه خبر وکړه چې پروسکني په نسبت باندې څه کال سیزونه هم چې دی ډېر زیات ګران شوي دي دوګون نه، ځکه چې دوی دا مهمه خبره وکړه چې د شاپینګ مال په ځای خلک دغه کبال سنټر طرف ته توجه ورکړي، ځکه چې په دې کې زموږ د ریټ چې دی انتهایی کم دی. نو زه نور محمد تاسو ته د بل پروګرام پورې اجازت غواړم. د الله په امان.